بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ عزت مند مسلمانانو، حضور علیہ السلام مشتر شولی آداب د حضور علیہ السلام شمائل شریف د هغې درس جاری دا پرون موږ د حضور علیہ السلام په زندگی مبارکه چې بیان کړی و چې هغه دعاګانې چې حضور علیہ السلام با خوراک شاک نه مخکې یا خوراک شاک نه بعد کوم الفاظ سره دعا کوله، بسم الله شریف، الحمدلله، هغې موږ بیان وکړی. او نن بیان د حضور علیہ السلام یو سنت مبارک چې هغه سلام دا سلام په باره چې موږ بیان دا چې دین اسلام موږ ته خدای پاک را کړی دا کامل او مکمل دین دا دی چې هیڅ کمای نسته دوره پورې چې موږ ته اسلام د خپل منځ چې مسلمانانو ملاوېدو په ټیم چې کوم کلمات، کوم آداب، کومې طریقې دي هغه یې مشتر شولی دي، ځکه چې اسلام نه مخکې جاهلیت و او جاهلیت چې خلق بې دینه بې لارې و، هغو به خپل چې کوم شیطان دو ته لارې ورښولې وې په هغې لارو باندې روان و دو، خپل طرف نه به یې ټکي جوړ کړي وه، لکه نن سبا چې ویلی کېږي صبح بخیر، شب بخیر، یا په انګریزي چې هغه ادا کېږي، نو هغه دغسې مخکې جاهلیت دور چې خپل ټکي وه دغه معنی به یې کېدې. خو چې کله اسلام رالی، صحابه کرام فرمایي بیا موږ حضور علیہ السلام له هغو ټکو نه منې کړو او موږ ته سلام را زده کړی. سلام په باره چې ډېر حدیثونه دي او ډېر بیان ده، نن هغې نه موږ چې بیان کوو انشاءالله العزیز مخته به بیان جاری. دا هغه آداب دي، دا هغه طریقې دي چې حضور علیہ السلام موږ ته راکړي دي او صحابه کرامو مکمل په دې باندې عمل کړی و او د هغې برکات یې میندلي و. نن موږ معاشره چې برکتونه خالی ده او محرومه ده، وجه دا ده چې موږ د حضور علیہ السلام راوړی دین هغه طور طریقې پرېښلې او موږ یهودیانو، عیسایانو، غیر مسلمو په طور طریقو باندې روان سلو او داسې موږ محسوسوو چې گویا موږ سره خپل دین نسته، موږ سره خپل قانون نسته د زندگی تېرولو ول، او یهودیان او عیسایان چې هغه جناورو نه بدتر دي هغه موږ ته خپل جانونه داسې پیش کوي چې که انسانیت او سړیتوب د بیا موږ چې ده، که تهذیب او تمدن د بیا موږ چې ده، که د معاشرې چې اصول د بیا موږ سره دي، مسلمانانو سره خو څه شی نسته. حاضرینو، موږ ته حضور علیہ السلام یو سلام په باره چې کوم تعلیمات را کړي دي او صحابه کرامو هغه ټول تعلیمات محفوظ کړي دي، عمل یې په کړی دی او بیا یې امت ته رسولی دي. سلام معنی باندې جان پوهې کول پکار دي. سلام معنی کېږي له عیب او له نقصان نه پاک، چې له عیبو او له نقصو نه پاکي هغې ته سلام ویلی کېږي. سلام د الله تبارک و تعالی په پاکو نامو چې یو نام مبارک ته قرآن مجید چې راغلی ده، القدوس السلام 28 سپارې چې ده. سلام چې موږ اچوو السلام علیکم یا السلام علیکا، نو دې څه معنی کېږي؟ دې یوه معنی دا ده چې الله تبارک و تعالی دې تا په خپل حفظ و امان چې وساتي. یوه دعا ده مومن مسلمان بل ته وکړي، السلام علیکا،
چې یو کس یا السلام علیکم دې معنی چې کیږي و معنی دا ده چې الله تبارک و تعالی دې تا په خپل حفظ و امان چې وساتي، هر قسم مصیبت نه او تکلیف نه دې خدای وساته، خدای پاک ذکر پچې وسی، دعا پچې وسی. او یو معنی دا ده السلام علیک چې او مسلمانه زه مسلمان یم، تی ما ورور یې زه تا ورور یم اسلام په وجه باندې. سلام چې دا پیغام ورکوي مسلمان ورور ته چې ته ما له طرف نه محفوظ یې، تا جان تا مال تا عزت محفوظ د ما له طرف، او زه له تا نه حفاظت او سلامتیا غواړم چې ما جان او مال او عزت هم له تا نه محفوظ وي. په شروع اسلام چې دا سلام دا دې دپاره هم شروع سلی و چې کس په خپل جان مسلمان ښکارولی چې دا بل مسلمان په ما باندې حمله نه وکړي، کافر مې نه وګڼي، خپل اسلام ښکارولو پاره به هم دا سلام کولی چې سلام به یې ور واچولی بل ته، نو هغه مسلمان به پوه سلی چې دا مسلمان دا کافر نه ده. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ حضور علیہ السلام فرمائل کہ کله اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام پیدا کړای او پیدای په هغو صفاتو کړای چې کوم پروردگار صفاتونه دي. الله تبارک و تعالی دتا سماعت ورکړای، بصارت ورکړای، سمیع بصیر جوړ کړای، دته قدرت ورکړای، دته زندگی ورکړه، دته علم ورکړای. هغه صفتونه هغه اخلاق چې د الله تبارک و تعالی هغه خپل مقبول بنده حضرت آدم علیه السلام چې د الله تبارک و تعالی نائب او خلیفہ په مځکه مخ باندې هغه ته ورکړل او پیدا یې کړای. فلما خلقه چې کله آدم علیه السلام پیدا کړای، قال اللہ تبارک و تعالی ورته فرمایل اذهب فسلم علی اولئک النفر فاستمع ما یحیونک. فرشتو ټولای ناستو، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام ته فرمایل چې اے آدم علیہ السلام دې ټولی ته ورسه دې فرشتو ولت او بیا سلام ور واچوه، سلام ورته وکا او بیا چې جواب درکی بیا هغه ته وار وا فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. دا سلام او دا جواب بے د تا اولاد یعنی بنی آدمانو د انسانانو پارا تحفی، دا با تحفی مال طرفنا دا ورا. فَذَهَبَ حضرت آدم علیہ السلام ورا لائے، فقال السلام علیکم. فرشتو هغه ټولی ته سلام ورواچه ولای چې الله تعالی په حفاظت چې او دعای ورته وکړه چې خدای پاک مو په خپل حفاظت چې وساته. فقالوا السلام علیک ورحمت الله. فرشتو دته سلام جواب ورکړه او ورسره یو بل دعا زیاته کړه ورحمت الله چې خدای پاک طرف نه دی پتا باندې سلامتی آئی او خدای رحمتونه دی پتا باندې. عزت مند مسلمانانو دا خو مخکې حدیثو چې روان دي دا خبره چې سلام په کومو ټکو سره اچول پکار دي او چوره ټکو اضافه پچې کولای سي او چوره بیا ثوابونه دي. نن خو موږ هغه ابتدایي احادیث مبارکه بیانو چې په هغې چې موږ ته حضور علیه الصلاة والسلام د سلام کولو تعلیم را کړی ده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې حضور علیه الصلاة والسلام نه یوه سړي پوښتنه وکړه ای الاسلام خیر، چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام چې خو ډیر ښه کارونه دي، نیکی ګانې ډیرې دي پچې آداب ډیر دي، خو یا رسول الله د اسلام په هغه ښېګړو چې نیکی ګانو چې ښه نیکی کومه یوه ده، بهترینه نیکی کومه یوه ده؟ حضور علیه الصلاة والسلام دوه شیان ورته بیان کړه، تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای او صحابي اسلام چې ډیر آداب دي، اسلام چې ډیر شی چارې دي، ډیر کښلي خویونه دي پچې، طریقې دي پچې، خو ای صحابي تا چې ما نه سوال وکړه چې اسلام چې بهترین نیکیګانې ما تر وشوه، نو ای صحابي تا په حق چې دا دوه نیکیګانې ډیرې لویې دي، تطعم الطعام وتقرئ السلام، چې ته خوراک شاک د خدای په نام ورکوا، صدقه کوا، خیرات کوا او سلام کوا مسلمانانو ته، علی من عرفت ومن لم تعرف، دا خوراک شاک یا دا سلام دا پیزنګلو پورې نه ده چې ته څوک پیژنې چې حق ته ورکوي، څوک ته رشتہ داری حق ته ورکوي صدقه او خیرات، یا سلام ته صرف حق ته وراچوي چې ورور دی دا یا رشتہ دار دا یا د پیژنګلو دا، نه ورته فرمایي علی من عرفت ومن لم تعرف، خوراک شاک کوا ورکوا، صدقه او خیرات کوا په هر حق کس باندې چې مسلمانی کته پیژنې او کني پیژنې، یعنی خدای رضا پاره کوا، پیژنګلی باندې نه، نور چې غرض او مقصد پاره نه، وعلی من لم تعرف، او سلام کوا هر مسلمان تا کتی پیژنې او کني پیژنې، نو معلومیږي دا چې صدقه او خیرات دا هم خدای رضا پاره پکار ده، دې چې بل غرض او مقصد نه دی لرل پکار، که رشتہ دار ته که پردي ته که خپل ته، خو چې خدای رضا پاره او بغیر د دې چې ته احسان پکوي، ته تکلیف ورکوي، ته دنه خدمتونه غواړې، ته دنه سلامونه غواړې چې دی تا غلامی کوي، نه، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې صدقه خیرات کوه، خوراک شاک خلقو ته ورکوه د خدای مخلوق ته، که ته پیژنې او که نه پیژنې، دغسې سلام اچوه مسلمانانو باندې، که ته پیژنې او که نه پیژنې، یعنی دا سلام دا د رشتہ داری حق نه ده، دا سلام دا د خپلولي حق نه ده، دا د دوستی او یاری بل حق نه ده، بلکې دا اسلامی حق ده چې بل مسلمان کلمه ویلې ده او تا کلمه ویلې ده، نو تا باندې حق ته چې ته سلام ورواچې. عزتمندو مسلمانانو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته دا صحابي رالی، دته دعا دغه عملونه ورشول چې دا بهترین دي، صدقه کول او سلام کول. نور چیرته راغلی دي چاته فرمایلی دي چې جهاد افضل ده ټولو، چاته فرمایلی دي لمونځ افضل ده، نو هغه چې عالمانو دا لیکلی دي دا معنی بیان کړی ده چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته چوک راغلی ده، الله تبارک و تعالی د هغه حال باندې دا خبر کړی ده چې هغه چې چی شي کمای ده، کومه نیکي دته ډیره کول پکار ده، کوم شي د چې کمای ده هغې مطابق، یا کوم د معنی سوال جواب غواړي هغې مطابق د حق سړي مطابق د جواب ورکړی ده. مثلا په دغه سړي چې با سلام کمای و چې سلام به نه کولی ډیر، یا با صدقه او خیرات کمای و د چې هغه به نه کوله ډیره، نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د دغو دوو عملو حکم ورته وکړی. عزتمندو مسلمانانو، یو حدیث شریف بل د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د سلام په باره چې ورسره نور نیک عملونه بیان کړي دي، چونکې د موږ بیان سلام په باره چې دا چې سلام په دین اسلام چې چوره اهمیت لري. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي السلام قبل الکلام، یعنی چې څوک تا سره ملاویږي، ملاقات کیږي، مخامخ کیږي، نو اول پکار د مسلمانانو ته چې سلام باندې سره ملاو سي. دا خدای پاک هغه تحفه ده چې آدم علیه السلام ته ورکړې وه او ورته فرمایلی و چې دا تا تحفه ده او د تا اولاد تحفه ده. نو که موږ سوچ وکړو چې الله تبارک وتعالی نام مبارک سی پچ چوره برکتونه به او بیا خدای پاک له طرف نه تحفه سي، نو پکار ده چې موږ قبول کو دا شای په زړه سره او خپل عادت وګرځو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا سره ملاویږي، چا سره د ملاقات کیږي، چا سره مخامخ کیږي، نو نور خبرو نه مخ چې سلام ور سره وک، سلام ور واچوه، کدی تر واچوي جواب ورکا، هغه نه بعد بیا نور کلام او خبرې کوه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی للمؤمن علی المؤمن 6 خصال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشتد اسلام طور طریقے آداب رشولی تھی،
نن موږ کلمې دعوه کوو، مسلمانی دعوه کوو، خو هغه آداب، هغه طریقې، هغه ذمہواری موږ پرېښې ده چې کوم حضور علیه الصلاۃ والسلام موږ ته راوړی دین ده. داسې کامل او مکمل دین ده چې دا چوره تفسیرونه او حدیثونه او کتابونه په ډک دي، چوره لوی عظیم قانون یې موږ ته راوړی ده. ته ګوره چې سلام د میلاوېدو آداب او طریقې یې موږ ته ښولي دي. مخته حدیثونه روان دي چې هغې چې لاس میلاولو ثواب، هغې چې یو بل مسلمان چې یو بل ته غاړه ورکوي داسې میلاوېدو ثواب او طریقې حضور علیه الصلاۃ والسلام موږ ته ښولي دي. ټول آداب یې ښولي دي. دا حدیث شریف چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ بیان کړی ده، دې چې ډېرې لوی خبرې دي او لوی سبق ته او نصیحت ته مسلمان پاره. دا فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې، یعنی یو مسلمان باندې د بل مسلمان 6 حقونه دي. او بیان داسې راغلی ده چې لکه لازمی په واجبی په حضور علیه الصلاۃ والسلام الفاظ مبارکونه داسې معلومیږي چې لکه یوه خبره په تاکید سره کوي، په سختی سره کوي چې دا خبره لازمه ده، دا ضروری ده. فرمایي 6 د مسلمان په مسلمان باندې حقونه دي، صرف د کلمې وجه نه چې دا کلمه وایي یا کلمه وایي، هغه مسلمانی وروروري له وجه نه، دا رشتہ داری حق نه ده، دا د پیژندګلي حق نه ده. نن تاسو موږ اسلام له تعلیماتو نه لرې ستو، اچھا خیر کارونه دي هغه موږ رسم او رواج ته ګډوو، هغه موږ مخ رخ باندې کوو، پیژندګلي باندې کوو، چې مطلب او غرض پاره کوو موږ. حالانکه دا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کوم آداب بیان کړي دي، کوم حقوق بیان کړي، دا حقوق صرف د مسلمان په بل مسلمان باندې کلمې له وجې نه دي، چې کلمه یې وده الله وحده لا شریک منلی ده، حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل پاک نبی او ختم النبیین منلی ده. نو کوم حقوق دي آوارو. فرمائی یعوده اذا مرض، چې یو مسلمان بیمار سی او بل مسلمان ته پته ولګي، نو د کلمې له وجې نه، اسلام له وجې نه هغه مسلمان باندې دغه مسلمان حق ته چې دی پوښتنه وکړي. د بیمار مسلمان پوښتنه په بل مسلمان باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حق ده، که دی پیژني او که نه پیژني، که د تعلقي ورسره دوستي او یاري او که نه ورسره، که د رشته داري او که نه، صرف د اسلام له وجې نه ورسي، مسلمانی له وجې نه دا حق ده چې دی پوښتنه وکړي. او بیا ډیر زیات ثوابونه دي عیادت ول، یعنی بیمار پرسی ول. اخر حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک 3 ورځې په کټ سی بیماری له وجې نه او دا چې ګدای نسی، الله تعالی ګناهونه صفا کړي. بیا چې هلته دعا کېږي فرشتې آمین په وایي چې ورسی هغه ته پکار ده چې هغه بیمار ته دعا وکړي، او هغه بیمار ته پکار ده چې هغه روغو مسلمانانو ته دعا وکړي. عزتمندو مسلمانانو، د مسلمان په مسلمان باندې چې کوم حقوق جوړیږي اسلام له وجې نه او کلمې له وجې نه، هغه چې یو حق ته یعوده اذا مرض، چې کله مسلمان بیمار سی بل مسلمان خبر سی ورنه هغه باندې اسلام له وجې نه، مسلمانی له وجې نه دا حق ته چې دی پوښتنه وکړي. او په ورځ د قیامت په خدای پاک بنده نه پوښتنه کوي چې او بنده زه بیمار سلی یم تا ما پوښتنه نه وه کړې. بنده به حیران سی، خدای پاک ته به وایي چې یا الله ته خو له بیماری نه پاکې، ته خو له عیب نه پاکې، له کمزوري نه پاکې، د تا او بیماری په دې خو زه نه پیاږم. رب ذوالجلال به ورته فرمایي ما فلانی بنده بیمار سلی و، ته ورنه خبر سلی وې او تا یې پوښتنه نه وه کړې. که چیرې تا د پوښتنه کړې ویا، د خواته ته ورغلی ویا، ما رحم ما فضل به دې میندلی و، ما به په تا باندې رحم کړی و. عزتمندو مسلمانانو، دا یو حق ته. دوم حق ویشهده اذا ماتا، چې کله یو مسلمان وفات سی، دنیا نه رخصت سی، مړ سی دی، نو بل زمدي مسلمان ته پته ولګي، هغه باندې حق ته چې دی جنازې چې شرکت وکړي. که جنازې نه پاته سی چې بیا دعا ته ورسی، تعزیت ته ورسی، نو د یو مسلمان په بل مسلمان باندې مسلمانی له وجې نه حق دا لري
چې وفات سی چې بیا د جنازې چې بل مسلمان هغه زنده شرکت وکړي، د جنازې چې د کفن دفن چې د جنازې سره لاړ سی، قبرستان ته لاړ سی، ورسره تلای سی، دفن یې وکړي، دا د مسلمان په مسلمان باندې اسلام حق ده. فرمائی وَيُجِيبُهُ اِذَا دَعَاهُ، دریم حق د مسلمان په مسلمان باندې اسلام له وجې نه دا ده چې که یو مسلمان بل مسلمان ته دعوت ورکړي، دعوت د طعام د خوراک، دعوت د ولیمې کېدای سي چې شادي په موقع باندې، دعوت د عقیقې کېدای سي چې بچا اصلاحي په هغې باندې خیرات کوي یا مړو پسې خیرات کوي. دی بهر حال چې یو مسلمان بل مسلمان ته دعوت ورکي نو هغه دعوت د مسلمان قبلول او هغې ته ورتلل دا د مسلمان په مسلمان حق ته. خو عزتمندو مسلمانانو په دې چې محدثین کرامو لیکلي دي اگر مانع نہ باشد مثل حضور بدعت یا وجود منت در مفاخرت، په شرط دې چې هلته غیر اسلامی کار نه کیږي، چې کوم دعوت ول جای ده چې هلته ناجائز کار نه ناروا کار نه کیږي. که چیرې هلته ناجائز ناروا غیر اسلامی کار کیږي او دی نه ورځي هغې له وجې نه، نو دی بیا ګناهګار نه ده، دی چې هغه ګناهګار دي. یا دی پیاږي چې که دغه دعوت ته زه ورغلم نو دا به بیا ما باندې احسان کوي، په ما به مخ کوي، بیا ما ته به بیا دی پیغور را کوي، یا دی پیاږي په دې باندې چې دا مې غواړي دې پاره چې دی ما خپل احسان لاندې راولي، چې غرض او مقصد چې لري دې پاره دعوت ورته کړی ده، نو دې له وجې نه که دی نسي ور بیا دی ګناهګار نه ده. که چیرې د دین ته خطره وي، مثلا عالم ده یا دیندار ده او داسې ځای دعوت ورته کېږي چې دنیادار دي، هغه کوشش ته چې دی خپل گرفت چې راولي، دی خپل تابع کی، خپلو یارانو چې راولي، خپل جان پسې روان کی، دې پاره دته دعوتونه کوي، نو دی پیاږي په دې باندې چې دلته ما دین ته نقصان ده، نو دی د بیا هغه دعوتونه نه قبلوي، په دې چې ګناهګار نه ده. عام دعوت چې دی پیاږي چې نه دی په ما باندې احسان کوونکی ده، بیا نه به ما ته تکلیف را کوي په دې باندې، نه به ما دین ته تکلیف را کوي او نقصان را کوي، نو بیا هغه دعوت قبلول دا مسلمان حق جوړیږي چې مسلمان ول دعوت قبول کړي. دا یې دریم حق سلی. ویسلم علیه اذا لقیه، او چلرم حق د مسلمان په مسلمان باندې دا د چې کله مخامخ سی سره ملاو سی سره، که آپ مخامخ باندې، که آپ فون ټیلیفون باندې، که آپ خط و کتابت ذریعے سری چې سلام وکي سره، د مسلمان په مسلمان باندې حق د سلام ول ده. هغې چې پیژندګلي ضرور نه ده چې دی پیژني، چې مسلمانی نو هغه باندې سلام دی اچوي، دی د مسلمانی حق ده. عزتمندو مسلمانانو پنجم حق د مسلمان په مسلمان باندې حضور علیہ السلام فرمای وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطِسَ، چې کله یو مسلمان وپرنجېږي، چې کوم ته عطسه ویلی کېږي، چھینک ورته ویلی کېږي، موږه پښتو ژبې چې پرنجېدا ورته ویلی کېږي، او دی په زبان سره ووایي چې الحمدلله، سنت طریقه دا ده چې ووایي چې الحمدلله، او بل مسلمان ناسی نو آب ورته وایي یرحمک الله. دا چې کله آدم علیه السلام چې خدای پاک ساه واچوله، هغې سره دته چھینک ورلی وپرنجېدی دی، نو الله ته د الحمدلله وویله، خدای پاک نه جواب ورته لاړی یرحمک الله. نو هغه سنت هم ده د خدای پاک ول مسلمانان، دا د مسلمان، او که چیرې هغه ولني کس الحمدلله نه ویله، نو بیا بل مسلمان باندې دلته اوس دی حق نه لري چې هغه یرحمک الله ورته ووایي. او چلرم حق د مسلمان په مسلمان باندې وینصح له اذا غاب او شاهد، دا ډیر لوی حق ته حضور علیہ السلام بیان کړی. حضور علیہ السلام فرمایي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق لري چې دا مسلمان د بل مسلمان خیر خوای، که مخامخي چې د زړه ورته صفای، او که شا په شای چې د زړه صفای ورته، دا نه چې مخامخي بیا جی جناب ورته کوي، بیا چاپلوسی ورته کوي، بیا سر ټیټي ورته کوي،
عاجزی ورته کوي، خوشحالي او خوشامدي ورته کوي، او چې کله شا په شاسي بیا غیبت کوي، بیا دشمنی کوي. دا د اسلام طریقه نه ده، دا د مسلمانی طریقه نه ده. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مسلمان خو زړه صفایي، هغه چې خو کینه نه وي، بغض نه وي پچ. ایمان او کینه نسی یو ځای کې ده. یو وقتی طور غصه مسلمان ته ورجي، خو بیا به مسلمان ختموي. دین له وجې نه که چیرې د خدای او رسول دپاره غصه وي، چې یو سړی خدای رسول احکامو خلاف ورزي کوي یا د خدای رسول نعوذ بالله توهین کوي، اکثره خو دشمنی کول دا خو د نبیانو سنت. عزتمند مسلمانانو، د مسلمان په مسلمان باندې دا حق ته چې دا به زړه صفا ساتي، بل پار مخامخ په صفا ساتي زړه ورسره، او که شا په شایي چې د زړه صفایي ورته. دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقې دي. دا هغه مسلمانی حقوق دي په یو بل باندې. نو یو حق حضور علیہ السلام فرمایي چې مسلمان بیمار سی، بل مسلمان باندې حق ته چې خبر سی چې دا پوښتنه وکړي. او دوم دا چې یو وفات سی مسلمان، بل مسلمان باندې حق ته چې د کفن دفن جنازې چې شرکت وکړي. دریم دا چې یو مسلمان دعوت ورکی بل مسلمان ته، او وقت دعوت چې د ته نقصان نه دینی اسلامی د عزت، نو هغه قبلول حق لري د مسلمان په بل مسلمان باندې حق ته چې دعوت قبول کی او ورسی. او چلرم دا چې یو مسلمان بل مسلمان سره مخامخ سی یا خبرې سره رایسی، نو بیا چې سلام واچوي مسلمان طور. او پنجم حق دادا چې یو مسلمان اوپرینجیږي هغه الحمدلله ووایي، نو بل مسلمان ته پکار ده چې هغه ووایي ورته یرحمک الله. او شپږم حق دادا چې یو مسلمان بل مسلمان خیر خواسی، که مخامخي چې زړه چې بد نه ورته، که شا په شایي چې زړه چې بد نه ورته. نن موږ مسلمانان سلام پرې شایده، نن موږ مسلمانان که جنازې چې شرکت کوو، که چا دعوت قبلو، هغه په مخ رخ باندې دا اپ پیژندګلي پورې موږ وساتلی. نن موږ مسلمانان د بیمار پوښتنه صرف هغه ولا کوو چې موږ چې غرض او مطلب پچې، یا موږ رشتہ داری او موږ دوستی ورسره مسلمانی ته نه ګورو چې دا مسلمان ده که غریب ده که امیر ده. او نن موږ مسلمان دې حد ته رسېدلي چې مخامخ یو، بیا چاپلوسی کوو، بیا یو بل خوشامدي کوو، او چې کله شا په شاسو بیا غیبتونه کوو، بیا دشمنی کوو. دا د اسلام طریقې نه دي. موږ ته پکار ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام راوړې طریقې موږ خپلې کو، هغه موږ جان په پوهې کو، زړه ته یې واچوو، په زړه سره یې قبول کو، په هغې باندې عمل شروع کو. په دې سره موږ معاشره ښه کېدای سي، بهتري په چې راتلی سي، خیر و برکت رزق چې راتلی سي، ټولې معاشرې چې راتلی سي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته خپل دین سره صحیح مینه کول، هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. انشاءالله العزیز سلام دا بقیا بیان به داسې جاری او ساری کیږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد.